د روزدار سره د خوراک حساب او کتاب نشتا. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه ليس عليهم حساب فيما طعموا. درې کسان داسې دي چې الله او غواړي نو د دوی سره به د هغه خوراک حساب نه وي کوم چې دوی اخوري، اذا كان حلالا. خو شرط پکې دا چې دا خوراک دا به حلال وي. نو هغه کوم درې کسان دي چې هغه سره د خوراک حساب او کتاب نه وي؟ نو نمبر 1 پکې الصائم، روزدار چې د روزماتي په وخت کې کم خوراک کوي، دغه خوراک حساب او کتاب به د قیامت په ورځ باندې الله پاک نه کوي. دویم نمبر والمتسحر، پښمنی کوونکی. کم انسان چې پښمنی په وخت کې کم خوراک کوي نو دغه حساب به وسره ني. نن سبا باز ځوانان داسې وي چې اغي پښمنی نه کوي، په نهار باندې روزه نيسي. پښمنی دا خو مستحب دی، دا خو دې کې خو ډېر زیاتې فائدې دي. یو فائدہ پکې دام د چې ته پښمنی وکې نو ته به د ورځې موړي، نو عبادت په ډېر په چستۍ باندې کې بدن کې به سستی نه وي. بهر حال نو پښمنی دا پکار وي. دغه پښمنی خوراک دا الله پاک د انسان سره په ورځ د قیامت باندې نه کوي. او دریم نمبر هغه کس چې هغه سره به حساب نه کیږي د خوراک، نو والمرابط فی سبیل الله، دا الله په لار کې jihad کوون کې، پهره کوون کې، څوکیداری کوون کې، د سره به د قیامت په ورځ باندې حساب او کتاب د هغه خوراک نه کیږي چې کوم دغه مجاهد خوراک کړی وي. دا درې کسان دي د سره به حساب کتاب نه کیږي. نو روزدار هم پکې راغی. یو روایت کې راځي صمت الصائم تسبیح، د روزدار خاموشي، خاموشه پاتې کېدل دا تسبیح دا. ونومه عبادت، خوب عبادت تی. ودعاؤه مستجاب، او دعاء مقبول دا قبلیگی. وعمله مضاعف، او عمل دوچن کیگی، پسو چند ولا الله پاک دا عمل اجر ورکی. نو پر روزدار باندې الله تعالی دومره مهرباني کړی دا چې د روزي په وجه باندې د 240 غنټې عبادت جوړیږي. ځکه کدی ودشي نو دا خوب عبادت کې شماري. کدی چپ پاتې وي، خبرې نه کوي، د خلې نه فضل خبرې نه روباسي، نو دا خاموشي د هم تسبیح دا. یعنی چې ترسو پر دې چپ وي دته به سبحان الله ویلو اجر ملاوي، او هر دعا دای هم قبليږي. او بیا خصوصا د روزمات په وخت کې الله پاک د انسان دعاګانې قبلي.